اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جی قدرمنو کتونکو دا وخت مونږه ته مرګره کیو دلته موږ سره یو مشر ولاړ دی. دکاندارانو چې کوم دی نو لکه د حکومت ته سایډ نه ریټونه چې کوم دی ارزان شوي دي، خو دکانداران خپل چیزونه چې کوم دی هغه نه ارزانوي، هغه شانتې په ګرانو ریټونو باندې خرڅېږي او د انتظامیې لخوا هېڅ قسمه پرس ته نه پرسان. جی مشره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جی تاسو زمانه دا تاسو کو چې دا هر سار ځان شوي دي او چون کبار عوامو ته تکلیف دی، هغه شیزونه په هغه زړو ریټونو باندې چلیږي. لکه خاص کر روټۍ به والو په 40 روپۍ په 35 روپۍ باندې روټۍ ورکوي او وړه ډېر ارزان شوي دي. دغه 6000 نه راله دا 3500 له راورسېده که نه، نو په دا په 60 روپۍ روټۍ پکار ده. داسې را نور دغه چې کوم دی غذایي مواد غذایي دي، دال ده، لوبیا ده، دارنګې پکوړو وړه دي، دا نور شیزونه دي، ډېر شیزونه دي. حکومت ته زما دا خواست دی چې په دې باندې چې کوم دی نظر وکړي. دا چې کوم دی په دې باندې تنخواګانې علي او دا دو وردي اچېلي ده، دو ته جرأت دا شته چې سړی ونیسي، سړی د مرۍ نه ونیسي، سړی دغه نه که نه وي نو بیا به دا عوام راپورته شي او دا روډونه به هم بلاک کړي او چوکونه به هم بند کړي. بیا دا ارامې تنخواګانې دي نه علي، مهرباني دې وکړي او دا ټول واله دې راګیر کړي چې په 60 روپۍ روټۍ ولګوي موږ ته. نه دا نور څیزونه هم دي که نه، سیمټ ارزان شوي په فیسبوک باندې راځي، مطلب سریا ارزانه شوې ده، وریجې ارزانې شوي دي او دغه چې کوم دی نو اوسه پورې دې غږ نه کوي. سر جي سیمټ شو، سریا شوه، بلاک شو، خښته شوه، دارنګې بوش شو، هر یو شی پکې راغی. خبرې زر او سره یو چې حکومت دې په دې باندې نظرثاني وکړي او حکومت له دا جرأت شته او حکومت د دې لپاره دیم دې لپاره مقرر دی چې به ته دا کار وکړه. نو حکومت ته زما دا خواست دی چې به په دې باندې نظرثاني وکړي او دا خلک راونیسي او دې خلکو ته باقاعده 2-3 ورځې ټایم وکړي او د هغې نه بعد ورته ووایي چې دا زما دغه خبرداری درکړو، په 4مه ورځ به دې بیا ځوړم، خفه کېږې به نه.